دا فتنه ده او بشک الله سره لوی اجر ور سره ده. اردو کی ترجمه کوم. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں میں خیانت مت کیا کرو اور نہ ہی آپس کی امانتوں میں خیانت کیا کرو. وانتم تعلمون تم تو جانتے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. جان لو کہ بے شک تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے اور بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول. او ایمان والاو دی الله او دی رسول صلی الله علیه وسلم په امانتونو کې او خپل منځو کې امانتونو کې خیانت ما کوي. د دې آیات په شان نزول کې مفسرینو یو څو واقعات لیکلي دي. دا ایوا واقعا ورکه مشهور ده. آغا دا دی حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ دا یو جلیل القدر صحابی دا او دا په بدر کې یا شریکو او په بدر کې دو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چونکه وو خون کام نو په درو کسانو باندې یو وخو نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سره په وخ کې کوم دوه ملګری نور رسیدلی یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو د حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ. نو دا د لوی جلیل القدر صحابی دا. نو داسې وشولو چې سن 5 هجری کې څکلا غزوه خندق وشولا. نو غزوه خندق کې کفرونو یو حمله کوله نو هغه کې هغه کوم شول محاصره وکړه څوري دي خو کامیابی وته نشو ملو کفرونو واپس ول. نو هغه موقع کې يهوديانو یو قبيله واڅ هغه بنو قریظه نه ما هغه ډیر زیاته قدرې پیغمبر علی السلام سره وکړه. نو حضور صلی الله علیه وسلم څنګه غزوه خندق نه واپس ولو نو الله رب العزت طرفه حکم ملو شو چې د بنو قریظه علاج اول وکړه. چنانچه بنو قریظه دا د مدینه منورې کوم مسجد النبوي وو په اختم کې هغه تقریبا یو 3-5 کیلومتر مانس کې دغه ایریا کې اوسېدل د خلک. نو پیغمبر علیه السلام ورپسې ویرغلل چې کله ویرغلل نو داغه خلک څنګه خبر شو ته پیغمبر علیه السلام سره د لخر راغلل نو هغه کلی ته ونه وتل. نو وتل پیغمبر علیه السلام بار وته کیناستل سکیناستل نو پیغمبر علیه السلام محاصره وکا 21 دن محاصره وکړه. اخیری دا خلک تانګ شول. ستانګ شول نو پیغمبر علیه السلام په دوبر وستول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مو تو سره خبرې کول غوړو نو مو تبست دا اجازت وکړه مو بس دي جن کاډي وکړو څو ملک شام ته. پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې نه ملک شام ته نه پرېږده تلا نه شهرنا جمدی مو پرېږده نه. خو خیر هغه ویلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې چال وکړه څه مو ته یو داسې کاس روکا چې هغه د مو متعلق تا هغه ته واک ویر کا مو با واک ویر کو بس هغه څه فیصله وکړه. پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ دا به فیصله وکړي. نو دغه ویلو چې نه حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ نه د ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ دی فیصله وکړي. د ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ دی یو خو فیملی د بنو قریظه کې پته کېدله او یو کوم دا کنه دی کوربور امغه ځای کې نو دغه دا امید لرلو چې یاره دا سړی به د مو متعلق کومه فیصله کوي هغه کې بلګه نرمي اختیار کړي. چنانچه حضور صلی الله علیه وسلم ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ ورستول نو هغه خالق ابو لبابه رضی الله عنه راتو شول دی هغه خدي بچي او د سړی ټول او تاسو وژړیدل څو مو ډیر مجبوری او بس مو خپل هغه باندې خیمونی دا کنه. نو ابو لبابه رضی الله عنه څخه خپل فیملی څخه خپل روزګار څه دغه خلکو ته زړه ورېدل کنه. نو ابو لبابه رضی الله عنه ډیر خپاش ول ور باندې. نو هغه د تاسو نو وکړل چې را کوم حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ته واک ویر کله پیغمبر علیه السلام ته ویلی نو تکسي آی پیغمبر علیه السلام څه چانس شو متعلق پته ده سي مفي بوشي متا. نو ابو لبابه رضی الله نور د څه نو ویلو خلیل ته دسي یعنی شرای ویر کړه پیغمبر علیه السلام تاسو قتل نه علاوه بل کور به سره کوي نه. خیر هغه نه څنګه رسول شولو نو एकदम وته کوم دا کنه احساس وشولو چې دا ته ډیر غلط کور وکړ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو امانات وو دا خبره تو سره او ته لګیا شو هغه کې خیانت وکړل. نو ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ هغه ناروغ سیده جماعت ته لوړل او په جماعت ستنی پرې ځون وتړل او دا ویلو چې زه وره پرې ځون نه خلاصاو ته څو پرې ایمو توبانوي قبول او حضور صلی الله علیه وسلم زه خپل لوس نه وخلاص. چنانچه بستنی پرې ځون تړلو او څکه به د المنځ ټیم شول نو کور ولا او نوري وای وا ابو تروغل بیا به خلاص کو نو میتیازي کا کونی وای ابي وکي مړې ټکاله دی خولله نو مړې ټکاله نه خولله بلکې
نو المون به وکړلو نو بس دی هول تر غلا و چې بالکل مرګ حال وو ورېږي دی پوزیشن کې پاتې شو حضور صلی الله علیه وسلم ته چوي چې دا څه چال دا پیغمبر علیه السلام ته فرمایلو چې کدو چیرې هغه نه سیده موت راغلا و نو ان شاء الله ولذي به مسله حل و دو موت رون نغللو دی خپل دا کور وکړو بس اوس انتظار دا کوو چې الله رب العزت دې توبه قبول کړي چنانچه ووريږي په دې حالات کې دې منې تیر شولې او دو دې هول ته روغلو ډېر دې الوګینا چې بالکل مرګ حال ډېر سخت خراب او بهرحال دې دا یلو څه مو الله رب العزت توبه نوي قبول چنانچه ووريږي بعد څه کوم دا کنه دا آیتونه نازل شولو نو څو کسانو ته روغلو خوشخبری وته سنو کا چې دې تو متعلق آیتونه نازل دي او دې تو توبه قبول شوله تو مخلصو نو دیو تاسو کو نه سمو پیغمبر علی السلام په خپل لوس خلاص نه کی کنه تاسو نه خلاص چنانچه حضور صلی الله علیه وسلم بیا په خپل تشریف راوړلو هغه راسه و د پرې کې کاټ کړل نو دوی خلاص کړل نو مفسرینو دا واقعا لیکلی دا نو اوس دي چې الله رب العزت فرمایي او ایمان والاو تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو کې خیانت ما کوي او وتخونوا اماناتکم خپل منځو کې تاسو کوم امانتونه دي هغه کې یا خیانت ما کوي چنانچه د اسلاف تاریخ دی مو په دې خبرې باندې گواه دات هغه د امانات ډېر پاس ستله د قرآن مجید صحابه کرام زه تجمعین دغه آیتونه دی هغه لپاره یو آیات ډېره معنا لرله افسوس ته مو ته روح قرآن چوتیر کی مو په سار منی کوم دا کنه سپګه نګرځي نو ته سوچانه دي چې راچېتا چې شدي کچې شنه صحابه کرام زه تجمعین دا آیتونه څه پړو کړو یو صحابي متعلق رچی صحابي نه بلکې تابعی جنگ قادسیه څخه کله وشول نو قادسیه نه بعد کوم دا کنه دا دی هغه کوم بدشو یزدګرد د فارس هغه کوم دا مدائن کې دی هغه پای تخت نو مدائن کې لیته لوړل مسلمانانو ورپسې مدائن ته ویرول قادسیه کې شکست ډیر کړو رستم یو ته مړ کړو جمیلون ورکه مړ شو څو وتخلو لوړل مدائن ته مدائن ته لوړل نو مدائن کې د دې کوم دا ډیر قیمتي توج هغه نه علاوه دي سره ډیر قیمتي د روم بادشاہانو د نورو لوی بادشاہانو د چاینا څخه بادشاہ خاقان هغه ته قیمتي غمی رستولی دا ټول څه دا کنه دي سره په خزانه کې پرته نو څه کله مدائن فتح شول دغه وته خلو ټول چوک مړ چوک ګډ چوک وته خلو چوک څه کنه بهر کلا فتح شول څه فتح شول نو حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا احتم کې د مسلمانانو کمانډر نو خالق لګیاو دغه مول غنیمت حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ودلې او ته جوړ کړو او تر چول نو یو کاسو حضرت عامر ابن قیس رحمت الله علیه تابعی دا په دې لخر کې شامل دی صندوق را پښو کړو نو په هغه صندوق کې دومره قیمتي غمی و یو غمای د کروڑو روپیو لکه نو د کروڑو روپیو یو غمای نو هغه چې کوم دا کنه دیرو پښو کړو ورو لخر ته وچول نو څو ورو چول ځای خلاص کړو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ټول قیمتي خزانه و نو خلکو ته وایي چې دا شاید ځون ته ویل نه کو نو صندوق څه پاتې لګي دا سیټ درکړو نو عامر ابن قیس دا دې ته مې چوته معلوم نه و چې دا چوک تا نو دیو ته ویلو چې دا څه چال دا څه زه الله نه نه ریدلای او مو سره دا احساس نه و چې الله د موکس نو دا په مو دلی سره راوړا نه و زه الله نه ډاریږم ځکه مور وروړل چنانچه دا خبره وته وکړه او لخر کې نن دنیا رش پش وغرش کې ځون غایب کړل پاتې نه ولا بدل چوک نو هغه نه بعد خلکو ورپسې پښتنه وکړه یاره دا و چوک دوره ایمانداره نو څه پښتنه ورپسې وکړه نو عامر ابن قیس رحمت الله علیه و ورسته پاتې ولګیدله ما ټیم کې چونه تاسو وکړل چې ته چوکي لګنه ما خدای ته وخیا کړ نو دیو ته ویل چې دا خزانه مو دي ته نه دروړي چې زه خپل تعریف دي تاسو په خلی باندې وورم دا مو دی الله رضا دی پر دا کور کړل زه په چو ځون نه پېښم او ورسته ورپسې پټه پښتنه وشوله عامر ابن قیس رحمت الله علیه مولانا حدیث شریف کې راځي چې المستشار مؤتمن چې سره مشوره وشي هغه امانتدار وي یعنی د مشوره یو امانت تاسو سره پټه غني چوک مشوره وکي ته ذمہ داری د ته خپل زړه کې دیغه لپاره کومه بهترین صورتحال محسوسوي عام مشوره او تویر کا دانا چې هغه ته محسوسای غيو چې ګاټه دي کې هغه ته بل مشوره وي مولانا شفیع علي صاحب ثانوی رحمت الله علیه په محلي کې یو سړی و ډیر داسې غټیا غني سړی ډیر داسې لوچلو څنګه مالدور سړی لوچلو څنګه ونو کور کې به هر وخت د مجلسونو د دنسونو دغه هغه به وستلو دغه طوائف به وستلی او نو حضرت ثانوی رحمت الله علیه ډیر ونه تانګ چونکه دی ټول شپه عبادت کول او ټول ورځې به تصنیفات کول نو د ټلونو او د سونی او د لوپر څار نو ډېر سخونه ډیسټرب نو حضرت ثانوی رحمت الله علیه
خپل یو مرید ته ویل داسې چال وکړه چې دې کار سره خبره وکړه چې دا زوی مونږ واخله. حضرت ثانوي رحمت الله علیه ماشاءالله ډېر مالدار و. نو ته فرمایلو چې داسې چال وکړه چې دې ته وایي دا کور مونږ واخله ورک شي دې ځای. نو هغه ته ویل صحیح ده. نو دا سړی ورپسې شول ورته ویلو چې دا زوی خارج کا مو سره یو ښه ډیل سره ده، یو سړی ښه افر درته کوي، ښې پیسې به درته ونه راواخلم، دا زوی خارج کا. اول کې نه خرڅولو خو خیر څه ښه افر یې ورته وکړل، بس هغه ته ښه افر نه چوکه هغه یې چې دینه ښه بنګله به واخلې. نو هغه ورته راضي شول. هغه ورته ویلو چې داسې چال ده چې بس ټیک ته زه راضي یم، خو زه محلې کې مو یو ډېر داسې ښه غني سړی ده، زه هغه سره یو وارې مشوره وکړم، بس که هغه مو ته مشوره وکړي در باندې خرڅوئ. نو دوی ته ویل چې چوکه یې یاره مولانا اشرف علي صاحب تھان دی هغه سره ځه. نو د زړه کې خوشحال شو حضرت ثانوي رحمت الله علیه هغه زه ورته رب لګالی هغه په خپل وته یې سفر سبا. نو دا سړی ویل حضرت ثانوي رحمت الله علیه چې حضرت دایمو کور دا زوی مده دا خرڅاو یو کار سره ډېر ټینګ رپسې دا ډېر ښه افردار ته کوي، ډېر ښې پیسې درته لګولې دي، نو دې تو څه رایه ده زوی خارج کړه نه. حضرت ثانوي رحمت الله علیه ورته فرمایلو چې یاره یې مو مشوره خدا ته ما خرڅاو. هغه ویل چې بس حضرت ته څنګه یای کنه مو خرڅول خو بس تو ویلو نه خرڅاو راکې بس کاس ته ویل هغه ته ویل چې یاره نه خرڅاو. کاس ته ویلې چې حضرت ثانوي رحمت الله علیه ته ویل ته ما خرڅاو. هغه ډېر عجیب تعجب وکړل، هغه په منډو منډو ورغلل حضرت ثانوي ته حضرت مو ته جوړ گیم خراب کړل یې ویلې اسړی ته ته یې دې ما خرڅاو. نو حضرت ثانوي رحمت الله علیه دا حدیث ته تیر کړل چې المستشار مؤتمن، مشوره چې کوم دا کنه دا امانتداري دي. مو ته د حدیث اجازه نه کورو چې زه هغه ته غلطه مشوره وکړم. یې مو فائدہ ټیک ته دی کی وا او بل طرف ته حدیث ور دي ته ویل شي ایمانداری دي ته ویل شي چې ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث په طرز عمل باندې ایمان دي ته ویل شي. نو بهرحال الله رب العزت فرمایي چې خپل منځو کې امانتونو کې خیانت مکوئ. واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه، وورث د مول او اولاد فتنه ده. فتنه په قران مجید کې مختلفو معنو کې استعمال شوی ده. د فتنه معنا فساد ده، د فتنه معنا عذاب ده، د فتنه معنا چې کوم دا کنه هغه کفر ده، شرک ده. اندان معنا د فتنه معنا هغه سبب ده چې کوم سبب په وجه انسان باندې عذاب راځي، او د فتنه معنا امتحان ده. دي کې د فتنه معنا امتحان ده. وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه، وورث د مال او اولاد د سړي لپاره امتحان. سړی سخت امتحانونو کې د دې لوسته گرفتاری کیږي، د دې لپاره چې کله مال او اولاد سړي ته مخامخ شي، بل طرف ته دین وي لکه اوس دا غمو د واقعیت بیان کړل، یو طرف ته خپل ګټه ده، بل طرف ته کوم دا کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ده، اوس یو طرف ته مال ده، بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ده. د ایمان پاته دي چې لګيږي دا فتنه ده، لوی امتحان ده. د مال ته اولاد دې لپاره انسان حرام کوي، ناجایز کوي. خو لکه حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ ته الله رب العزت دی آیات کې اشاره ویر کړی دا چې ګوره ابو لبابه ته د هغه کې گرفتار شوی، د هغه کې غلطه کې دا ایتو دی اولاد واجب دی، مول واجب، چونکه ته مول او اولاد هغه بنو قریظه کې لہذا د سي میسټیک نه وشو. نو لہذا دا چونکه یمودی پارا د هدایت هغه دا کتاب د قران مجید نو مودا انده سبق ورکی دا چې مول او اولاد سره ټیک تامینه کوا، او چې کله د شریع حکم روشي بس بیا شریعت ته پریفرنس ورکوا، هغه ته ترجیح ورکوا. الله د متنی کمال توفیق نصیب کړي.